په ووټ باندې پاس شوې ته د قوم دپاره لاړې ته د تنګي د دې عوامو ووټونه تا له نو درکړې ته پاس شوې نه وې چې تا نه ستا د خبرو نه د قومیت بین لاړه او ته خپل قوم پسې لاړې او دا قوم دې پرېښود تنګې دې پرېښوده ته د نظریې خلاف دې لاړه قبضه مافیا خو دا مخکې مو موږ ته اوس پته ولګېده چې دا خو قصه بدله ده ځکه چې زمونږ قوم بدل دی موږ له پکار وی چې موږ د پخوا نه همدغه د باچا خان بابا پیروکار راتلی هغه محمد زی دی موږ به کامیاب وو موږ لاړو په بل قوم کې ورننوتو خامخا به موږ دغه کوو انشاءالله ټولو خلکو سره احساس اوس شوی دی چې یاره څه معامله روانه ده الله دې رحم وکړي انشاءالله دغه شانتې که موږ په اتفاق باندې راتلو نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده اورې چې دا ټول دا قبضه مافیا او دا ډرګ مافیا دا اسم نه دي زموږ د خلکو مخکې ایسو والا دا به انشاءالله چې دا ټول به موږ انتظامي ته یو په ګوته کوو او موږ ورسره یو انشاءالله چې دوی دې هم دغه توره وکړي که نه د مودې نه دخلونه پراته دي وروره څه چل دی انتظامیه خاموشه ده فورس نشته دا ولې نشته ځکه چې ایم پی ای ایم این ای او اوس خو پکې ناظم صاحب هم زمونږ د دغه قومه دی نو لازمي خبره ده چې ستا د قومه څوک نی نو ستا به څه غم وکړي هغوی هم د دغه خلکو د ډرګ مافیا او هغوی ورته فنډینګ کوي په لکونو کرونو روپیا موږ یو بینر نه شو دغه کولی میډیا نه شو راوستی وروره هغوی سره پیسې دي او لکه دغه شانتې شیندي نو هغې سره به موږ څنګه مقابله کوو انشاءالله موږ به سره په حق سق باندې چې ولاړ والله به موږ سره انشاءالله او موږ به د دوی مقابله کوو مخکې هم کړې ده اوس هم کوو او بیا هم کوو انشاءالله او هغه ورځ لرې نه ده انشاءالله او دې کې ما بل ورځ یو تقریر کړی نو دغه ځای کې یو بني ادم دی تاسو ټول یې ښه پېژنئ یو مردار را پیدا شوی دی چې هغه د قوم کې تضاد راولي او موږ یې ټولې فرقې کړو هغه وایي چې ته به ما نه د بوچې د پول نه راوړې خوار شې زه به ستا په دغه کور باندې د محمدزو جنډه ولګوم دا دنیا به ویني انشاءالله اورې ته دونه سړی نه زه دې پېژنم د کور نه دې پېژنم د پوندو نه دې پېژنم د دې تپوس به انشاءالله چې موږ ټول قوم هم د دوی نه کوو او داسې وخت به راشي انشاءالله چې تا ته هم پته ولګي اورې چې موږ څوک یو دا محمدي څوک دی موږ حق سچ سره ولاړ وو یو او بیا به مې وي انشاءالله موږ د هېڅ نه یېرېږو نه ستا نه یېرېږو نه ستا د دغې بڼېسو نه یېرېږو انشاءالله چې وخت راشي بیا به خبرې کوو او زه الله به داسې یو موقع راشي انشاءالله چې تا به زه چیلنج کړم چې ته اوس راشه دې موقع له بیا به زه ستا زور م ګورم او ستا دغه ټوپک ته به م زه زدهکې ته به زه ولاړ یم انشاءالله او دا ټوپک زور به دې م ګورم انشاءالله خو موږ پرامن خلک یو موږ نه غواړو چې یاره دې ملک کې د انتشاري او دې کې دې افراتفري پیدا شي او د قومیت په لیول باندې دې کې یو فساد جوړ شي موږ فساد نه غواړو خو چېرې که څوک یې غواړي نو موږ ورته بالکل تیار یو زموږ دا قوم هم ورته تیار دی او انشاءالله موږ به رسو کېږو نه د یو موقع نه هم نه رسو کېږو او انشاءالله چې هغه ورځ لري نه دا دخلونه پراته دي انشاءالله دا به هم الله پاک الله به اخر به دا حکومت به سم کړي انشاءالله او انشاءالله چې اسم هم ني خدای پاک به دا ظالمان مختورین کړي انشاءالله او زمونږ دا خلک به پې سرباله کړي انشاءالله زمونږ به پوره کوشش وي او د دې قوم سره به زمونږ مرسته وي مخکې مو اوس هم ده او بیا به م انشاءالله زمونږ دا جان او دا کوکړه کپړه هم د دوی دپاره حاضره ده انشاءالله د خپل قوم دپاره به هر قسم قرباني ورکوو انشاءالله والسلام د دې فورم نه ډي آی جي صاحب ته خواست کوو ډي پي او صاحب ته خواست کوو او آی جي ته خواست کوو چې د دې ډي اس پي خلاف د خامخا قانوني کارروی وشي پته به ولګي د دا کارنامې به ټولې مخامخ شي او موږ ټول ګواهان ناست یو او په قسم په قرآن یې درته وایو نو مهرباني به وي چې په دې کیس کې د جوډیشل انکوایري وشي او د دې ډي اس پي خلاف د تحقیقات وشي مهرباني